والبحر په فساد کار شو ظاهر شو او ولې کار شو بما کسبت ايدي الناس د خلقو د عملونو د وجنه هم په وجه کې فساد ده هم په لند باندې فساد ده او دا ولې د اعمالو د وجنه په وخت ځمکه باندې دا مختلف ابتلا امتحانات او دارنګه چې هم د عذابونو ظاهري کی وجه صدا فرمایلی یذیقهم د فارد دې چې وسکوي دوی لره بعض الذي عملوا بعضی بدله چې نکړي بعضی بدله د هغه اعمالو کم چې دوی کړي دي او بیا فرمایي لعلهم يرجعون دې د پاره چې دوی د ګناه نه منشي دا ګناه پریږدي او دې نه کلار شي ګوره محترم انسان په مخ د ځمکه باندې ګناهونه کوي ډېر زیات نافرماني او کچې الله پاک د دې ګناه باندې زدس انسان راځي نو یاد لرئ قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا کله پاک دا خلق رانی ولې باغ ګناه چې کوم دوی کوي نو ما کالا ظهرها من دابه په مقدس مکه به زیرو هم پرې نه وي زنده سر به پرې نه وي کوم چې تاسو دې ګناه د کول سره الله رب العالمین رانی وي او هغه سزا یې سم د سره کوله نن په مقدس مکه باندې زنده سر نه وي رب العالمین موږ ته مهلت راکړي او موږ ته دنیا کې دایره لا مزرع الاخره زولدا دایره لا دار الامتحان ګرځولې ایگزامینیشن هلې ګرځولې دلته به موږ عملونه کو او دا وی کامله بدله به موږ ته قیامت په ورځ باندې ملاوي قیامت په ورځ باندې ملاويږي ځکه فرمایي چې ليذيقهم بعض الذي عملوا دې د پاره چې په دوی باندې وسکای بعضې د هغه عملونو نه د بعضې هغه اعمالو جزا او سزا کم چې دوی کړي د ټولو نه وایي بلکې بعض نو دا الله رب العالمین په موږ تاسو باندې خصوصي پیرزونه ده چې موږ ورې داسې یکدم نه رانیسي نور موږ ټولو کې ګناهونه موجود دي ګناهونه موږ کې شته الله رب العالمین موږ ته هغې لپاره یو ورځ کړه دا چې هغه د قیامت ته هلته به حساب کتاب کیږي الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول نیکان ګوره محترمو موږ چې نن کوم خپله موضوع ګرځولې ده د سورة الروم د آیت نمبر 41 په ضمن هغه دا د ګناهونو نقصانات او بیا خصوصا په دې جمعه باندې د ګناهونو دنیوي نقصانات هغه ذکر کو او ټایم چون کې مختصر وی نو شارټ کټ په دې باندې بحث کو الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول د ګناهونو نه بچ کی او الله دې موږ تاسو ټول نیکان ګوره محترمو ګناهونه چې څوک کوي دا ډېر نقصانات دي هم دنیوي دي او هم اخروی دي او نن دې موږ د دنیوي او نه څه ذکر کو سلک شان دي اپ غور سره واوري د ګناهونو هم نقصان چې محترم دا الله په نسبت قدر کېدل سوچ ګناهونه کوي د داسې انسان د الله سره هیڅ قدر او قیمت نه وي هیڅ قدر او قیمت نه وي قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 18 کې الله رب العالمین فرمایي ومن يهن الله فما له من مكرم چاله چې الله رب العالمین سپک کی چاله چې الله ذلیل کی نو دلته عزت ورکون کې نشتا دلته بل څه عزت ورکون کې نشتا او الله رب العالمین دا وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان دی امام بخاری او امام مسلم رحمه الله تعالی دوی دوه دا حدیث مبارک راغسته لري فرمای چې واذا ابغض عبدا
کله چې الله رب العالمین د یو بنده سره بغض وکړي الله غواړي چې دې بنده سره بغض کوما نو دعا جبريل علیه السلام ته आवाज وکړي فیقول الله رب العالمین وتفرمای انی ابغض فلانا اے جبريل زد پلان کی سره بغض کوما ورته فرمای فابغضه اے جبريل نو تور سره بغض کا قال فيبغضه جبريل فرشتي خدا الله د حکم تابعدار دي ويفعلون ما يؤمرون دي لہذا جبريل علیہ السلام ور سره بغض شروع کی ثم ينادي في اهل السماء بیا आवाज کی اسمان والا تا اللہ رب العالمین ور आवाज کی ان الله يبغض فلانا اللہ رب العالمین د پلان کی سره بغض کوي نو ورته فرمایي فابغضوه اے د اسمان اوسیدونکو تاسو ټول هم دغه بنده سره بغض شروع کوي قال فيبغضونه فرمایي چې دا ټول اهل السماء سره بغض شروع او ثم توضع له البغضاء في الارض دغه پسکه کوم د در لپاره بغض کې خو دې سمکه والا سره بغض شروع د ګناه او لمبه نقصان سره چې الله جبريل اسمان والا سمکه والا دا سره بغض کوي دا نه په نسبت دا انسان بے قدر شي د څه قدر او قیمت نوي الله رب العالمین دې موږ تاسو د خپل او د خپل دوستانو بغض نه وساتي محترم ما ابتدا ویلو زما شارټ کټ ذکر کوم دویم نمبر د ګناه دنیوي نقصان هغه پسمکه کې فساد خوري دلی پسمکه کې فساد خوري دلی الله رب العالمین پر فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په وجه او پلنده کې فساد راغی ولې راغی کوم عمل چې د خلکو کړي دا عمل د وجنه پسمکه باندې فساد راغی موږ اکثر خپل بادشاہ ته خیری کو وګوره عمراءکم عمالکم تاسو بادشاہان تاسو د عملونو نتیجه ده که عمل کو یقین رب العالمین وک بادشاہ باندې کی که عمل بوزونګه بادشاہ باندې دموږ مشان باندې الله دې تاسو نیکان مشران نصیب کې اولاد موږ د نیکو عمل توفیق راي قرآن کریم کی فرمای وما اصاب بمصیبت فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير تاسو ته چې څه مصیبت هم ملاويږي نو دا تاسو د لاسونو د وجې نه ملاوي او دا لاسکه ډیر د تمام کوم وي الله رب العالمین وې ډیر د تمام کوم کچري پټورو می تاسو رانی ولې نو په وخت اسمکه به می سو پرخم نه وي نو دوی نقصان د ګناه سره محترمو پس مکه کې فساد خورېدل تمام محترمو دریم نقصان د دنیوي نقصان د ګناه سره هغه سره اطمینان ختمېدل او ژوند تنګېدل قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چا چې زما د ذکر نه زما د قرآن نه مخ واړولو فإن له معیشة ضنکا یقینا د در پاره به تنګ ژوند وي تنګ ژوند به وي د در پاره دا د ګناه نقصان دی چې د سړي اطمینان ختمېږي او د ژوند تنګېږي او محترم او پته څنګه لګي د زړه سکون او اطمینان چې کله ختم شي بیا سړی مطلب دا د خوب په مجلس کې تنګي په جمعات کې تنګي د ذکر د باد د علم په محفل کې تنګيږي پته لګي د زړه د دې سړی د زړه نه اطمینان ختم شوی دی او د تنګي ملاو شوی ژوند یې تنګ شوی دی محترم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان المؤمن اذا اذنب ذنبا مومن چې کله ګناه وکړي فرمایي كانت نقطه سوداء في قلبه تد پزړه باندې او تور داغ لګيږي فرمایي پایتاب ونزع واستغفر کچری د توبو وستلاو دی ګنا نه قلار شو بخنه وستلا سوګل منها غداخت نه پاکشي اغزړی بالکل صفاو ګرځي و ان زادا او کچری دې دا ګنا بیا کوي پيوي پسې بل کوي فرمایي زادت حتا يغلب بها قلبه تطلاغي ترسياشي چې دا ټول سړی
ازه تک تور شي او بیا فرمایي فذلك الرن الذي ذكر الله في كتابه كالله على قلوبهم ما كانوا يكسبون دا زم دے چې قران کې ذکر شوی چې دا څه نه ده بلکې د دوی په زړونو باندې د دوی د اعمالو د وجې نه زم لګېدلی دی محترم ګناه چې وشي په زړه تور داغ ولګي که استغفار دې وکړو او دغې ګناه نه دې توبه وویسته نو زړه به دې پاک شي او که په دې پسې دې بله وکړه دا خورېږي حتی چې دا زړه تک تور شي دی بیا ګناه کوي او ګناه ته ګناه نه وایي ګناه کوي بیا او ګناه ته ګناه نه وایي زما محترمو دا د ګناهونو دنیوي نقصانات دي څلورم نمبر د عبادت نورانیت ختمیږي او د هغې لپاره به تاسو ته یو مثال درکړم یو وړوکی مثال چې د یو ځینې څاڅکې اوبه راتویږي او تا ورته بالټۍ ایښی دی او دا بالټۍ روغ رمټ دی دا څاڅکې راټولېږي نو قطره سے دریا بنتا ہے د هغې نه بیا دریاب جوړ شي هغه بالټۍ ته ډک شي ولې چې بالټۍ روغ دی په هغې کې هغه څاڅکې قطره جمع شو او بالټۍ ته ډک شو بل طرف ته څاڅکې د یو ځای نه راورېږي په هغې ته سورۍ ورکوټې شانې کوزه پرته ده سورۍ څاڅکې کېږي په یو طرف کېږي او په بل کې وځي محترمو که دې مثال داسې دی که موږ او تاسو نیکۍ کوو او د ګناهونو نه ورسره ځان ساتو بالټۍ هم روغي نو زموږ او ستاسو نورانیت به زیاتېږي بالکل نورانیت به زیاتېږي او که چېرته زموږ بالټۍ سورۍ هغه کوزه سورۍ وي نو موږ به نیکۍ کوو نیکۍ به راځي خو هلته ورسره ګناهونه هم دي نو د ګناهونو په وجه به هغه نورانیت دې ختمېږي الله رب العالمین دې زموږ ستاسو د نیکو اعمال نورانیت زیات کړي الله دې د هغې هغه نورانیت زموږ ستاسو نصیب کړي محترمو د مثال په ذریعه مې تاسو طرف شانې د هغې نه واضحه کړه چې د ګناهونو په ذریعه سره د عبادت نورانیت ختمېږي ګوره قرآن کې الله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یقینا مونځ د قبیح او د نارواو نه د فحش او د نارواو نه خلک منع کوي او موږ وینو چې ډېر خلک مونځ هم کوي او بیا هم ناروا کوي نو د مثال هم داسې دی مثال یې د دغې کوزې سورۍ دی چې یاره عبادت خو کوي او سره ګناهونه هم کوي هغه نورانیت د عبادت یې ختمېږي لهذا ته هغه پیدا نه ورکړ کومه پیدا چې دې کې پرته ده محترم او بیا فرمایي چې څوک ګناهونه کوي هغه د الله او د الله د نبي د لعنت مستحق وي د هغوی د لعنت مستحق وي لعنت په چا باندې ویلی شوې ده قرآن او حدیثو کې قرآن کې الله رب العالمین فرمایي فلعنت الله علی الکافرین بس لعنت د الله دې وي په کافرانو باندې لعنت په کافرانو شوی دی او څوک چې ګناهونه کوي نو هغه هم د لعنت مستحق او بیا فرمایي الا لعنت الله علی الظالمین خبردار د الله رب العالمین لعنت دې په ظالمانو وي یعنی لعنت د کافرانو د ظالمانو څیز دی خو چې دنیوي چې څوک ګناهونه کوي هغه ته دنیوي نقصان دار چې په دم د الله او د الله د نبی لعنت الله پاک دې موږ تاسو له دغې لعنت نه بچي ګوره لعنت ډېر خراب شی دی د لعنت نه مراد د الله د لعنت نه مراد د الله د رحمت نه لرې کېدل دي او څوک چې د الله د رحمت نه لرې شو نو خسرت دنیا والآخره دواړه جهان یې نقصاني شو الله دې موږ د خپل رحمت نه لرې کړي محترمو لعنت ډېر خراب شی دی لعنت په چا باندې ویلی کېږي یو څو درته ظاهرومه چې لعنت په داسې قسم خلکو ویلی کېږي نو موږ له پکار ده چې ځان د لعنت نه بچ کړو هغې کې یو د ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی د رسول الله مبارک حدیث دی فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي چې فرمایل وی اتانی جبریل علیه الصلاة والسلام ما ته جبریل علیه السلام راغی فقال یا محمد وی فرمایل اے محمد صلی الله علیه وسلم ان الله لعن الخمر الله پاک په شرابو باندې لعنت ویلی دی الله پاک په شرابو باندې لعنت ویلی دی وعاصرها او د شرابو په نچوړونکي لعنت ویلی دی ومعتصرها او دا شراب چې د چا لپاره نچوړېږي په هغوی باندې لعنت ویلی دی وبائعها
د دې په اخیستون کې لعنت ویلې لري او مبتاعا د دې مبتاعها د دې په خرڅون کې باندې لعنت ویلې لري او فرمای وشاربها د دې په سکول کې لعنت ویلې لري او فرمای واکل ثمنها او د دې دغه پیسو په خورون کې باندې الله رب العالمین لعنت ویلې لري وحاملها والمحموله الیها هغه څوک چې دا شراب باري دا شراب وړي راوړي او چې چاله وړي په دې دوړو باندې الله رب العالمین لعنت ویلې لري وساقيها ومستقيها او د دې پسکون کې باندې الله رب العالمین لعنت ویلې لري او دارنګي چې په بلیس کې او په خپل باندې کې په دې باندې الله لعنت ویلې لري شراب دومره سخت معاملې ده نه خلک خرڅي څوک یې چاله وړي څوک د چا غلامي کوي هغه ورته مخې تک دي څوک یې جوړي څوک یې مقصد وطن کې آزادۍ په دې ټولو باندې د الله رب العالمین لعنت ده په دې ټولو باندې لعنت ویل کی الله پاک دې موږ تاسو ته لعنت نه بچي بل لعنت بچاره جابر رضی الله عنه فرمایي مسلم شریف حدیث ده لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا سرور کونین د سود په خړون کې باندې لعنت ویل لري ومو کې له او د دې په اگر سود چې څوک کوي په د باندې لعنت ده خو د سود په اخیستون کې باندې لعنت ده وکاتبه وشاهديه د دې په لیکون کې باندې لعنت ده او د دې په گواهانو باندې لعنت ده او په فرمای وقالهم سوا دا ټول په ګناه کې شامل کله سود لیکل کې کله سود گواهی کې کله سود وړل کې کله سود خوړل کې دا ټول په ګناه کې شامل دي په دې باندې د الله د نبی لعنت ده الله رب العالمین لعنت ته په الله ته ممتاز وساتي پرشوت اخیستون کې باندې لعنت ده لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الراشی والمرتشی پیغمبر علیه السلام پرشوت ورکون کې او پرشوت اخیستون کې دواړو باندې لعنت ویلې او ورکون کې هم لعنت ویلې او اخیستون کې باندې هم لعنت ویلې او بیا فرمایي والرائشہ یعنی الذي يمشي بينهما اسوک چې د رشوت دا فیصله کوي یا استاد کار وو کې بدون دون ولا ورکا پته باندې د الله او د الله د نبی لعنت ته پته باندې د الله او د الله د نبی لعنت ته الله پاک دې ته ممتاز وساتي محترم د باج ګناهونو په وجه په زنانو باندې لعنت ویل کیږي حضرت اسماء رضی الله عنها فرمای لعن النبي صلی الله علیه وسلم الواصله والمستوصله حدیث مبارک د بخاری دی باللباس دا حدیث ذکر دے کتاب اللباس کی محترم فرمائی دا اللہ نبی پاک زنانو لعنت ویلے رہے چې څوک د خپل یختو سره نور یختک دي د نور یختو سره د خپل یختو سره نور یخته لګي یا بل چاله لګي په دې باندې لعنت ویلې شوی د یختو سره نور یخته لګي په دې باندې لعنت ویلې شوی او بیا مطلب دار محترم فرمای عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ته بخاری ده فرمای لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الواشمات نبی علیہ السلام لعنت ویلره په خال لګور کو خزبان کمه خزی چې خال لګی په دې باندې د الله د نبی لعنت ده والمستوشمات او کمه خزی چې ورل لګی په دې باندې د الله او د الله د نبی لعنت ده والمتفلجات للحسن او هغه زنانا چې هغه دا وريزي نه راکې وريزي نه راکې او د وريزو نه وختو بس په دې د الله او د الله د نبی لعنت ته الله پاک دې موږ تاسو زموږ زنانه وساتي الله دې موږ ټول وساتي او نبی رسول الله فرمایي بل باغ زنانه لعنت ویل کیږي اذا دعا الرجل امراته الى فراشه یو سړی خپل بیبي راوغړي خپل بسترې ته او پلم تأتيه دا وترادشي نو بابا غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح دا د سبا پوری بدی باندې پرشتو لعنت وي دې زنانه باندې د سبا پوری پرشتي لعنت وي د خاوند نافرمانی وکړه محترمو بعضی سړیم دا چې هغه د لعنت مستحق دي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء الله رب العالمین پیغمبر هغه چا باندې لعنت ویلره چې سړی د خزو شکل اختیار سړی د خزو جامې اختیار او فرمای والمتشبهات من النساء بالرجال او هغه زنانو باندې چې خزې د سړو شکل اختیار خزې د سړو شکل اختیار ادی باندې لعنت ویل شي وره
یا سړی د ښځو شکل اختیاروي په دوی باندې هم لعنت ویلی شوی دی الله پاک دې موږ تاسو وساتي په مړي باندې چې جړا کوي په هغوی هم لعنت ویلی شوی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم النائحة والمستمعة څوک چې دا چغې وایي او څوک چې اوري په دې دواړو باندې د الله نبي لعنت ویلی دی او زموږ زنانه چې اکثر راشي وایي پلانکی ورته جړل او پلانکی ورته نه جړل وایي دا وایي ګورې ډېره سنمنه وه ډېر په شوق یې ورته جړله ګورې ګناه کار کوي ورته سنمنه وی د دې دا بقړې چې ورته وباسي د ده د وجې نه اوس هم پرې مړې باندې فرشتو را باندې کړي ورته وایي آیا ته داسې وي آیا ته داسې وي دا چې دا کومې چغې وي او دا کومې خبرې کوي دا کومې غزلې راکاږي نو که هغه داسې نه وي نو فرشتې ورله ګزار وي محترمو مړو ته چغې وال لري پکار د هغوی خوا ته دعاګانې کول پکار دي د هغوی دپاره د مغفرت سوالات پکار دي د سړو دا څونه ښکلې طریقه ده اوس په دایره کې ناست یو راشي داس چت کې دعا کوو اوس وایي دعا مه کوئ په دغه پرېږدوئ هغه پرېږدوئ دعا کوئ داسې زنانو له هم پکار ده چې کورونو کې هغوی داسې ناست وې او خلک راتلې او د کور دې مشرې ته دعا کولې تعزیه ورته کولې او دعا یې ورته کولې هغه مړی به خوشحاله وي د ښځو د وجې نه زموږ ټول مړي چې دي دا په نقصان کې نو په دې ښځو باندې الله او د الله نبي لعنت ویلی دی الله پاک دې موږ تاسو وساتي او د قوم لوط په عمل باندې هم لعنت ویلی شوی دی ملعون من عمل عمل قوم لوط څوک چې د قوم لوط عمل کوي په هغوی باندې هم د الله نبي وایي لعنت دې وي او فرمایي ملعون من ذبح بغیر الله هغه سړی دې هم لعنتي وي څوک چې د الله د نامې نه علاوه په بل څه باندې ذبح وایي وخت د حلاله کې د الله نوم یاد نه کي لکه بوتانو نامې چې به کافرو یادولې یا که څوک د بل چا نوم یادوي بادشاه دی که هر څوک دی خو چې قصدن آمدن یې د بل چا نوم یاد کړو نو دا مذبوحه حرامه ده او بیا فرمایي ملعون من اتا شیئا من البهائم څوک چې زناورو سره بدپیلي کوي په دې هم د الله د نبي لعنت وي ملعون من عق والديه هغه سړی هم لعنتي دی څوک چې مور پلار عاق کړی دی او ملعون من اتا امرأة فی دبرها څوک چې بیبي ته د رانګ سایډ نه د غلط طرف نه راتګ کوي په دوی دې هم د الله د نبي لعنت وي محترمو یاد ساتئ څوک چې ګناهونه کوي په ده باندې لعنت وي په ده باندې د الله او د الله د رسول لعنت وي او لعنت دومره خراب څیز دی تاسو واورېدو چې دا د شرابي حق دی دا د ظالم حق دی دا د کافر حق دی دا د قوم لوط والا عمل چې کوي د هغوی حق دی دا چې کوم دی د هغې زنانو چې خالونه لګوي د هغې زنانو چې وریجې وباسي د هغې سړو دپاره چې د ښځو شکل اختیاروي د هغو ښځو دپاره چې د سړو شکل اختیاروي د دوی دپاره جایز دی خو چې ګناه کې اخته وي نو د هغوی دپاره هم د الله او د الله د نبي لعنت وي الله پاک دې موږ تاسو وساتي دا د ګناهونو شپږم نمبر نقصان واورئ محترمو د الله تعالی د دښمنانو وارث جوړېدل څوک چې د ګناه کار کوي حدیث مبارک دی من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کوم قوم سره ځان یو شان کو د هغوی سره وپس نن ته نوم د چا دی آیا د هیروګانو دی آیا د انګریزانو دی آیا د کلاړیانو دی که نه د مسلمانانو دی د صحابو دی د امامانو دی د تابعینو دی د علماو دی دا نمونه دی که نه کم قسم نمونه دی بعضې خلک ځان ته یو غلط نوم وایي او په هغې باندې فخر هم کوي فخر پې هم کوي چېرته یو غلط سړی د هغه نوم ځان ته وایي محترمو داسې نومونو باندې ځان مه رابلئ ولا تنابزوا بالالقاب یو بل په غلطو لقبونو سره مه رابلئ محترمو بل اووم نمبر نقصان دا دی د الله امداد ورسره ختمیږي کله چې نبی علیه السلام ابوبکر صدیق په غار کې ناسو کافر راوخته ابوبکر صدیق وایي راله پیغمبر علیه السلام ورته وایي لا تحزن ان الله معنا مه غمجنېږه الله زموږ سره دی نو څوک ګناه کوي د هغه نه د الله معیت ختمیږي د الله امداد ورسره ختمیږي او محترمو کله چې موسی علیه السلام مخکې قوم ورپسې و او رودنیل ته ورسېده بني اسرائیل رودنیل ته ورسېده نو فرعون سره د خپل قوم پسې راغی او چې رانږدې شو نو موسی علیه السلام ته قوم وایي انا لمدرکون کلا ان معي ربي سيهدين وایي موږ پسې خو راله بیا یې موندو او ورته وایي نه نه داسې نه ده ما سره رب دی رب به ما ته لار وښیي نو الله ورته وایي اضرب بعصاک البحر په همسا دې دا دریاب و الله پاک ورته لاره ورکړه ټول صحیح سلامت پورې وته عزتمندو د ګناه بل نقصان دا دی د فرښتو د دعاګانو نه محرومه کېږي محترمو د ګناه بل نقصان دا دی چې د مخ رونقې ختمیږي د مخ رڼا یې ختمیږي او مخ یې بېنوره کېږي دارنګې عقل یې کمزوری کېږي محترمو د ګناه بل نقصان دا دی
چې بار بار ګناه کولو سره د توبې توفیق نه میلاویږي. د ګناه بل نقصان دار چې الله رب العالمین په شیطان مسلط کوي. د ګناه بل نقصان دار چې اندامونه باطلی هغه بدبوی شي، نجس شي. لکه حدیث کې راځي چې څوک دروغ وایي نو فرشتې د هغه د دروغ د وجې نه یو میل لرې تښتي. او حدیث کې راځي چې یو څښا بوی غوندې به په دوزخیانو راشي، وایي به چې دا د چا بوی دی؟ وایي دا د زیناکارو بوی دی، دا بوی نه دا څښا بوی خیږي. نو د ګناه په وجه باندې د انسان نه بدبوی ځي. الله پاک دې ته تاسو وساتي. او د بعضې ګناهونو اثر خو الټه په ده باندې وي او د ده په کورنۍ باندې راځي. نبي علیه السلام فرمایي که چېرې تاسو د نورو ښځو سره د پرهېزګارۍ معامله کوئ نو ستاسو ښځو سره به هم د پرهېزګارۍ معامله وشي. که تا چېرته پردۍ زنانه ته په لاره نه یې کتلي، پردي کور ته یې غلط نظر نه یې پورته کړی، خو ستا هغې ته به څوک نه پورته کوي. او که یې پورته کړی نو د ګناه نقصان دا دی چې هغه انسان باندې هغه اثر پخپله کېږي. الله دې موږ تاسو له ګناهونو نه وساتي، هم د دې د دنیوي نقصان نه، هم د اخروي نقصان نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.